بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزتمندو. زه محمد اشفاق خان او تاسو ګوره اشفاق ټي وي. امید کوم چې ان شاء الله ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. عزتمندو شیرګل بازار کې موجود یو او یو ویډیو کو ټاپک دا دی چې مثال په تور یو انسان لا یو کس درې ویزې ورکی، یو د سعودي عرب د پاره د عمره او د سویټزرلند او د امریکې د سیل. نو دا خلک په کم خوازي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبا چې مثال په تور تعالی سو درې ویزې درکې، یو د سعودي عرب د پاره د عمره او بل سویټزرلند او د امریکې د سیل ویزا، نو ته به کم خوازي؟ زه به سعودي عرب ته ځم. سعودي عرب ته عمره د پاره؟ عمره د پاره. او سویټزرلند او امریکې ته نه ځې؟ نه جی نه دغه ځای ته ځم. نو زما خو خوښ د معاشي لحاظ سره زه به سویټزرلند ته ځم او دین دپاره چې دی دغه ته ځم. اوس دا آپشن بګینی چې لکه یو ویزا والا کنه، یا سعودي عرب ته لاړ یا سویټزرلند یا امریکا. نو دا خو عمرې له به ځم. صحیح ده چې مهرباني. موږ به انشاءالله عمرې له ځو، عمرې له دې الله به وکړي. او د نور ملکونو ته چکر له نه ځې؟ دغې ملکونو ته چکر له نه ځو. عمرې له سعودي عرب ته او چکر له نه ځې؟ نه، موږ به عمرې له ځو جی مثلا. او چکر له نه ځې؟ نه جی نه. صحیح ده. سعودي عرب د عمرې والا. او د نور ملکونو ته چکر د بار نه ځې؟ نه. سعودي ته به لاړ شو کنه، عمره به وکړو. دا عمره ښه نه ده؟ بالکل عمره ښه ده. هو چکر ته ډېر نه کېږي؟ نه عمره به مو کې او چکر به مو. نه چې مثال په تور یو چانس پکې کنه، یا عمره او یا چکر. نه چې عمرې له لاړ شي نه دا چکر هم چې عمره هم شوه. یاره بس مو عمره نه کړې، دا عمرې له به ځو یار، چکر نه به غواړو عمره کوو. او چکر له به نه ځې؟ نه عمره ضروري ده، چکر بیا هم کېږي مړه. صحیح ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب مثال په تور څوک د درې ویزې درکې، یو د سعودي عرب د عمرې او یو د امریکې او د سویټزرلند د چکر د پاره ویزا، نو کوم خو به ځې تاسو؟ د عمرې له به ځو نو. او د چکر ته مړه نه کېږي؟ نه بس عمرې له به ځو چې ثواب مو وشي به چکر. هسې حاجي صاحب زما د ویډیو مقصد دا دی که نه چې څومره تپوسونه ما وکړو نو ټول وي عمرې له ځو. مقصد دا دی چې لکه بیا د پاکستان کې دا دومره دو نمبرې او دا دومره غلط کارونه او دا دومره کرپشن او دا دومره بیا ولیږي. نو بس دا خو ایمانونه خرڅېږي، دولت ته راغلی دی، بس ایمان ورسره خرڅ شوي. بعضې خلک دی په دولت مخه دی وروره، په دولت پسې په مخه دی. نو دین او دغه ته خو نه ګوري، دو نمبري کوي، هر څه کوي، بس دولت. او دغه مونږ هم وایو که نه چې لکه ته سوچ وکړې هر انسان عمرې له ځي که نه، خو بیا هم چې وګورې نو بس ټوله دو نمبري ده. خو یو ګاډۍ کې تاله خراب فروټ درکوي، یو سبزي بدله خرابه درکوي. یا داسې نور خلک شو هغوی بس موږ له جنت څخه کاغذ موږ چې هر څه کوو موږ ته آزاد دي، که سود کوو نو موږ ته آزاد دي، او که نور داسې کارونه کوو نو موږ ته آزاد دي. هغوی بس موږ ته آزاد دي. که دو نمبري کوو نو بس په دې عمره باندې به موږ کار وشو. الله پاک چې کوم دی خپل حق معاف کوي، خو د بل انسان حق نه معاف کوي. او موږ بیا هم چې کوم دی هر یو څیز ګران خرڅو، هر څیز دو نمبر خرڅو او باقي بیا موږ عمرې له ځو. دنیا مو سره کړې ده، بس اخر مو هېر کړې ده. اخر صرف په خولې باندې وایو چې بس ته لمونځ وکړو او عمرې له لاړ شو. پلانې دا زمونږ خو زمونږ زړه ته دا خبره چا خوشي وي نو ټیک ده، او د ډېرو خلکو نه ده خوښه وي. هغوی په صرف هغه خپل د دنیا لباس تېروي. صحیح ده جی مهرباني. یاره عمرې له به ځم انشاءالله. کړي مو هم دي، حجونه مو هم کړي، او بیا به مې اراده ده که خیر بیا به م سعودي عرب انشاءالله. د دې ویډیو کولو مقصد دا دی چې لکه ما څومره تپوسونه وکړو ټول عمرو له روان دي که نه، خو بیا هم زموږ په دې پاکستان کې سوچ وکړې نو ډېرې دو نمبرې او ډېرې دوکې روانې دي که نه، نو دا څه وجه کېدی شي؟ بس دا غربت دی چې مهنګایي ده، عوامو ته ډېر تکلیف دی، او د دې موجود ډېر پریشانه دي. خلکو شکو ډاکو ته لاس واچو، دا دو نمبري خو لا پرېږده، شکو ډاکو ته خلکو لاسونه واچي، ځکه چې خرچه ورته رسي نه. غریب سړی 800 روپۍ 1000 روپۍ دیاړي ده، هغه په دې کې څه کوي؟ د بجلۍ بل به داخلي، په د کور خرچه به کوي، په د ماشومانو تعلیم به کوي. نو په دغې وجه باندې د دې موجوده حالاتو حکومت د لاسه دا حالت. نو دغه خپل دین اسلام وایي دی که نه چې لکه پتا به سخت وي، پتا به هر څه، خو ته به دو نمبر کار نه کوې. بالکل هغه بېشکه خبره ده. دغه ځای کې زموږ هم غلطۍ کېدي شي، دا خبره منم، خو چې تا باندې مسلط غلی حکومت په تا باندې غلی، نو هغې د الله څخه څوک دغه نه شي کولی. او الله پاک هر اشرف المخلوقات مونږ پیدا کړي، مونږ له سوچ سمجھ نه دا ښه لاره ده او دا بده لاره. نو دې تمیز خو به کوو که نه چې دا ښه دی او دا خراب دی. باقي رزق د الله په لاس کې، خو انسان له چې کوم دی نه اشرف المخلوقات دی سوچ سمجھ ورکړي، ابه ګوري آیا دا لاره ښه ده او دا خراب ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب مثال په تور تعالی څوک درې ویزې درکړي، یو د سعودي عرب دپاره د عمره او د سویټزرلند او د امریکې د سیل دی، نو تاسو به کوم خوا ځئ؟ زه به انشاءالله سعودي عرب د عمرې لپاره ځم.
ماشاءالله ما چې دا څومره تپوسونه وکړو نو ټول هم دغه وایي چې موږ سعودي عرب ته عمرې لځو خو حیران دی چې بیا هم تاسو سوچ وکړئ نو په دې پاکستان د حاجیانو کې په 1 نمبر دی که نه او څومره زیات کړ 2 نمبرې دوکې وغیره دلته کېږي دې څه وجه کېدی شي نو د دې ځای خپل یو مسلمان یې زه به تا ته مسلمان یې دوکه پکې هر سړی کولی ته خو نه کېږي خو پاک ځای دی د عمرې نه چې سړی لاړ شي نو بس ښه ده که نه یاره صحیح دی زموږ په خپل هم بڑا ارمان دی بس الله پاک دې د ټولو مسلمانانو ارمانونه پوره کړي امین عزتمندو ویډیو به تاسو کتلي او انشاءالله تاسو به خوښه شوي یم موږ د تپوس صرف په دې مقصد وکړو چې موږ ګورو چې آیا څوک کم خوازي چې هر مسلمان غواړي چې موږ عمرې لاړ شو او د هر چا بڑا ارمان دی او دا ارمان زموږ هم دی بس الله پاک دې د ټولو مسلمانانو دا ارمانونه په جایز طریقه سره پوره کړي ویډیو انجوای کې کو په الفاظو کې څه کمی به شي د غیر لپاره معذرت غواړم باقي دعا کې موږ یاد ساتئ او چې کوم ځای تاسو یې الله پاک مو خوشاله ساته والسلام Subscribe to my channel and also press this bell icon.